علي رضی اللہ تعالی عنہ یو واری جماعت ته تشریف راوړو په هغه جماعت کې خلکو تلاوت کو چا سبق زوتاو چاوي چاوتا اورو د جماعت نه یو आवाज خطو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ فرمای چې ماته وی والله دا مجمع هغه د مجمع ده چې د دې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر خبره کړې ده چې دا ډېر غوره خبره نو دغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو واره صحابه کرامو ته فرمایل تاسو ته د سورلۍ چلو نه خیمه چې سورلۍ باندې زړې سور شي او سنچل بکای نو صحابه کرامو ته دا معلومه و چې سړی به سورلۍ څنګه کوي د کور به څنګه وځي سبب وایي اوس که تاسو د امتحان نه شاید چې پیل بشي سړی به څنګه کوي دا بیا پته موږ ته نه لګي یو ډېر غټ عالم دی اکثر په ریوډ کې د ډېرو مولانو نه تپوس وکړو داسې مولانو سره ناسو عربو جماعتو سره ناسو یو مولا ته وی مولوي صاحب د سفر دعا راته ووایه تاسو معلومه ده سفر دعا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين دا د سورلۍ دوا ده دا د سفر دوا ده اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم حول علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت صاحب بالسفر والخليفة بالاهل اللهم إني أعوذ بك من وعصاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل دا د سفر دعا د کور نه د وتو دعا ده ته یاده ده چې کوم نه سړی وځي څنګه دعا کوي بسم الله توکلت علی الله لا حول اب کېږي موږ سبق جوړو تقریر نو کوم سبق جوړو بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله دا نیمه دعا ده سړی چې د کور وځي دا دعا چې وایي دا نیمه دعا ده دا چې کور ته راځي دا دعا ده د کور نه د وطن دا دعا ده سړی چې د کور وځي نو بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله اللهم انا نسألك اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وإنما خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك دا دعا ده لکه اوږده ولنډه پکې راغلې ده دا د سفر دعا ده چې سړی د کور نه بار ته وځي او دعا وای نو چې دا دعا پسې وای نو اویا زره برشتي دي سړي د پاره دعاګانې سبحان الله نو هغه مولانا سے بد مولانا نه تاسو کوم نو چا به وی سبحان الذي سخر لنا چا به وی اتل کرسی چا به بسم الله مجرها ومرساها هم ته تاسو ګوره بولانی سفر دعا کوله صحابه کرامو ته دا پته چې دا کومه دعا ماته یاد ده دا به دوی ته یادې زما د دې سره څه کار دی چې دوی ته یاد ده کو نه دی یاد زه په خپل سورت یاسین په خوبه ماته به دې ثواب مې شي بلغوا عني ولو آیه د دوړو جهان سردار مبارک فرمایي چې د خیر یو خبره دې مزدکلا یو آیت دې مزدکو بچا دی ډېر دواګانې دي چې دا ماته چا ویلي دي نو دا چې ما بل ته ویلي دي ماته یاد شوي بس دا وایې کنه په موبایل کې وایې کنه په کاغذ کې وایې دا وایې یو اوږده دوا ده د شپې د پاڅېدو خو دا ډېره اوږده وه نو ماته نه یادېده نو ما خپل سر ته ولګوله هغه کې د ځل هلته کې لګېدلې
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. دا یو دوا کو تاسو یاد کړه او د دې معنا خو زده کړه، بس تاسو ټول دین زده کړه. نو دا دعاګانې ځان ته ولیکئ، په موبایل کې ولیکئ، یو پیره ووایه بله پیره ووایه بیا بل چاته ووایه بل چاته ووایه، ایسته به دې شي ژوند کې بې عمل وکړي. نو صحابه کرامو عادت مبارک دا و چې یو بل ته به دا مذاکرې کول. تبلیغ د دین هم دی، دا مدرسو کې دا پروګرامونه د دې دپاره کېږي چې ستاسو ماشومان فارغ شول چې نور ماشومان دې نه عبرت والي، او زه به خواري کوم چې کال له به زما دستار بندي. دا امتحان هم موږ د دې دپاره الو. کنې ما ته پته ده چې په دې لفافو کې به دوی څو پیسې ایښي، یا به پکې 50 ایښي یا به پکې 10 ایښي. ګناه زه خو پیسې نه که نه، تاسو به ورکوئ د بولانو نه، کنې موږ خو ستاسو به بچو لږو بیا. خو دې ماشوم له چې په دې لفافه کې یا ګلدانه میلاو شوه، دا لفافه او دا ګلدانه ورله ته قیمتي اخیستې چې په سواړه یې به دیوانان باندې، خو ته به مطمئن نه یې چې دا ما اخیستې ده، دا خو د ګټلې نه ده. او ده چې دا کوم انعام اخیستی دی، دا ګلدانه یې اخیستې ده، دا به په تخ کې پرتی، دا زما بچي زما ورور زما زوی زما پلار دا انعام اغسطه ہو. دا انعام جدا سیز دے او دا گلدانا او ڈالے اغسطل تاو دا راولن دا جدا سیز دے. دا مدرسو کی دا پروگرامون دا دی دا پارا کی چه منگا قوم تا خیو چه ستاسو روپی عشر زکاة صدقات او خیرات دا چه تاسو منگ را کردی دی دا منگ زائع کردی دی. دیر پخازا منگ پا دی سکول کی په پرامره کې یو کتاب په هغې کې یو واقعه ذکر کړې وه. یو کسو بارمل کې پاتې کېدو، مزدورۍ کې پیسې به یې رالیږلې، نو چې واپس کور ته راغی ښځې ته یې ویې چې زما هغه پیسې دې څه کړې، ضایع کړې دي؟ هغه ویې نه، په ځای مې لګولې دي. نو دی وایي هغه مضمون یې داسې جوړ کړی و چې دی وایي زه جومات ته رالم، په جومات کې ما مونځ وکړو د ماسپښین یا د ماښام، او دا چې مې وکتل زما زوی ته ډېر شی واړه را چاپېره شو، او زما زوی ورته سبق وي، ما مې ښځې ته وویل چې پیسې دې په ځای لګولې. موږ دا پروګرامونه د دې دپاره کوو چې موږ تاسو ته هم وښیو، خدای ته خو معلوم دي، خو چې تاسو ته وښیو چې ستاسو پیسې موږ ضایع کړې نه دي. ځکه خلک سوی زمونږ مطابق موږ چېرته خیراتي کوټ شکرا کي او پلار یې مړ شوي او کوټ یې په هغه باندې غټي، نو هغه موږ نه راکړي چې موږ یې واغوندو، موږ له خو چل راځي، نو په اوبو مو په چړکاو کو داسې اسرې کو، بیا مولان خو ښکلي، نو مولانو سره خو هر شی مزه کوي. نو هغه چې مولا یې واغوندي، نو بیا دا خلک وایي یو بل ته وایي وګوره د ده سره څوک حساب کتاب کوي، ټوله مدرسه یې وغوړ، سیمه پیسې را روانې دي، چندې را روانې دي، څوک حساب کتاب کوي نشته. تاسو نه، حکومت له موږ حساب کتاب نه ورکړو، تاسو څوک حساب کتاب به موږ هغه چاله ورکوو چې څوک زما سره په دې بوج اوچتولو کې شریک دی. زما د شورا رکن دی، خلکو ته ویناګانې کوي، تعمیر کې زما سره عیسی علي، لنګر کې زما سره عیسی علي، بیا ورته زه وایم راځه امیر صاحب کښېنه، راځه حاجي صاحب کښېنه،
راځه وکیل صاحب کېنه پروس کال مونږ ته 100 لکه روپۍ راغلي وي 100 لکه روپۍ دومره په لنګر کې لګېدلي دي دومره په تعمیر کې لګېدلي دومره د استادانو په تنخواګانو کې لګېدلي دي دومره د ماشومانو په دوایۍ لګېدلي دي دومره موږ ماشومانو لا پروګرام کړی دی دا ولا کتابونه اغوستي دي خوشحاله شي پیسې خو سي دي